سر دومره اچانک سیلاب راغلی و چې موږ څه ته نه یو سم شوي، نو په بېشونۍ کې به دومره خلک نه ومړه، 400-500 په دې ځای کې مړه. خلک په اوبو کې ډوب پراته وو، ماشومان په اوبو کې ډوب پراته وو چې په دغه ټایم کې د سړي د لاسه خون هغه دم وځي. خو زه مې سلامي پیش کوم خپلې والدې صاحبې ته چې هغې قرآن پاک دغسې په لاس کې نیولی و، دغه خپل والد صاحب ته چې په بوډا په کمزور هډوکو باندې هغه خلکو له تسلی ورکولې. او بیا که په دې ټایم کې د خپلې ورودانې ذکر ونه کړم نو دا به دغه زما چې هغې څومره منډې ترړې والې په دې چتونو باندې په یو پسې په بل پسې. ما په دغه ټایم کې د منسټر صاحب سره رابطه کړې ده. نو ښکاره زما دا دغه و چې یاره مونږ مرو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یما کتونکو چې تاسو ته معلومه ده چې په ضلع بونیر کې او خواوشا ضلعو کې آسماني تندرونه راتاو شوي، سیلابونه راغلي دي، خلکو ډېر لوی نقصان کړی دی. ډېر خلک زنانه نارینه ماشومان او ځوانان بوډاګان پکې شهیدان شوي دي. الله پاک دې د هغوی درجات نور هم اوچت کړي. خو کتونکو اقبال شاکر صاحب وایي شکر وباسه چې شاکر غمخواران دې شته دی، هغه ته وګوره چې غم لري غمخوار نه لري. کتونکو او ضلع بونیر کې پاچا کلي کې په یو داسې کوډله کې ولاړ یم چې دغه کوډله د یو داسې انځورګر آرټسټ کوډله ده، یو داسې مصنف د لیکوال کوډله ده، هغه نومیږي د انور بیګ باغي صاحب په نوم، چا چې د دغې ضلع بونیر دپاره په سوونو کتابونه لیکلي. دا نن چې کوم ځای کې سیلاب راغلی دی، کوم غرونه یې وړي دي، کومې لارې کوڅې وړي دي، انور باغي صاحب په هغې باندې لیکنه کړې ده. د هغې انور بیګ باغي صاحب په کور کې ولاړ یم، دغه زوی را سره ولاړ دی بهلول باچا صاحب، څوک چې د پریس د لارې ملګرتیا لري، څوک چې د میډیا د لارې د خلکو خدمت کوي، او څوک چې یو انځورګر آرټسټ دی. د دوی په کور باندې دغه سیلاب راغلی دی، د دوی د استعمال شیان ټول وړي دي. د انور بیګ باغي صاحب د 100 کالو دغه لیکنې دغه کتابونه چې هغه چون چون کې هغه تحقیق کړی دی، هغه لیکنې کړي دي، دغه کتابونه چاپ کړي دي، هغه هم اوبه وړي دي. ډېر د درد وخت دی چې نن درېیمه ورځ ده، خو د دوی خواله د بدمرغۍ په وجه څوک نه دي راغلي. زه د دوی غیرت ته د دوی خوددارۍ ته هم سلام کوم چې دوی او دوی والد صاحب یا د دوی کشرانو تر اوسه پورې چاته دا هم نه دي ویلي چې زموږ دومره نقصان شوی. ډېره د افسوس خبره ده. زه کوشش کوم چې د بهلول باچا صاحب نه نورې خبرې واورم. راځئ. السلام علیکم بهلول باچا صاحب. وعلیکم السلام سرجي، ډېره مننه، ډېر قدرمن شوئ چې تاسو راغلی دلته کې او زموږ دغه غږ مو پورته کړو. دا زموږ فرض دی. ډېره زیاته مننه. دونه خودداري او دومره په خپل ځان کې د انا د لارې یو داسې غیرتمند انسان دومره نقصانات وشو تا هیچا ته ونه وي. سر دومره اچانک سیلاب راغلی و چې موږ څه ته نه یو سم شوي. بس دومره مې وکړو چې مشر ورو ورېرونه دا ووتو. په دغه ټایم کې زما یو سوچ دغه راغی چې سکول ته مې ټلیفون وکړو. د دې محلې زیاتره ماشومان په سکولونو کې نو هغو ته ما دغه وینا وکړه چې یاره دا ماشومان مه راپرېږدئ، ان کیس که دغه نه وی شوي په دغې ټایم کې نو په بېشونۍ کې به دومره خلک نه ومړه، 400-500 په دې ځای کې مړه. زبردست. دا راته ووایه چې په هغه وخت کې تاسو کول په کوم ځای کې ته وي چې دغه ستاسو په کور باندې دغه د سیلاب دا لهر راغی؟ زه په دغه ټایم کې بس هسې هغه الله تعالی یو ذریعه جوړه کړي. زه کور ته رالم او بس دا مشر ورور چې څنګه بار ته ووته په ده پسې زه وربار شوم. اوس په دې لاره کې اوبه وي ډېرې زیاتې. زما اوس موقع ده، دا زنانه دی او ماشومان خو چونکې په سکول کې وو. والد صاحب انتهایي زیات کمزوری دی، مدي به واوړي په دې اوبو کې. خو چې لږ دغه ځای ته شو نو په دې چم ګاونډ کې چغې شوې چې چغې شوې نو ما بیا خپل مور او پلار او دې ته نه دي کتلي. خو دې خوا مې رادانګلې چې په دې چم ګاونډ کې اندازه راته دا و چې څوک نارینه په دې ټایم کې نشته، ځکه ټول خوارېکه او مزدورکار خلک دی، هغوی په خپلو کارونو کې اخته وو. نو چې په دې شت باندې وختم چې څه حالات جوړ وو زه هغه تاسو ته نشم ویلی. خلک په اوبو کې ډوب پراته وو، ماشومان په اوبو کې ډوب پراته وو. په چا پسې اندرپایه کوزوه، هغه په هغې راخېژوه، په چا پسې رسۍ کوزوه. او د بده مرغه دا داسې حالات اقبال محسن صاحب و چې په دغه ټایم کې د سړي د لاسه خون هغه دم وځي. خو زه مې سلامي پیش کوم خپلې والدې صاحبې ته چې هغې قرآن پاک دغسې په لاس کې نیولی و، دغه خپل والد صاحب ته چې په بوډا په کمزور هډوکو باندې هغه خلکو له تسلی ورکولې. او بیا که په دې ټایم کې د خپلې ورودانې ذکر ونه کړم نو دا به دغه زما چې هغې څومره منډې ترړې والې په دې چتونو باندې په یو پسې په بل پسې یو زنانه راچوته بیا بله زنانه راچوته.
بیا سلامي پیش کوم د خپل ګاونډ ته چې دغه هلکان په هغه اوبو کې بیا راواوښتو جان محمد و دغه رنګې زیر خان و دغه رنګې دا نور ملګري چې هغوی راواوښتو او لږه ډېر هغه کیسه چې ونه کمزورې شوه خو اقبال محسن صاحب دلته یو خبره کوم چې دا مرګ چې دی که نه دا ما ډېر د نږدې نه ولیدو په دغه ټایم کې ما مختلفو کسانو ته ټلیفونونه کړي دي انتظامیې سره رابطه کړې ده ما په دغه ټایم کې د منسټر صاحب سره رابطه کړې ده خو زه حیران دغې خبرې ته یم چې ما ته هر سړی وایي دغه کسانو ما ته وایي چې ته داسې چل وکړه لوکیشن راولېږه نیټورک شتې نه یو نیټورک زما سره کار کوو ته خوشحالېږه په دې چې یو تن ژوندی دی او د هغه د خپونه ماشومان تاو شوي دي او هغه تا ته کال کوي په دغه ټایم کې په دومره دغه کې بیا ما یو ویډیو پیغام ورکړو بیا د دې خلکو سره د خدای ښه وکړي د بنیر د خلکو سره چې هغه ویډیو پیغام دومره خور شو چې خلک رامات شو نو ښکاره زما دا دغه و چې یاره مونږ مرو خو ما تورسرو ته دا نه دی ویلي چې یاره سیلاب دوره دی ما ماشومانو ته دا نه دی ویلي دا دروغو تسلی ورکوه چې انتظامیه راځي د دروغو تسلی ورکوه چې هلیکاپټر راځي په دغه ټایم کې چې څه احساسات و کم درد و تکلیف و که نه هغه د بیانولو نه دی ځکه ښکاره مرګ و بهلول صاحب رب تعالی دې درته نور اسانه کړي د والد صاحب په حواله راته ووایه هغه وخت کې هغه کوم ځای و هغه کتابونه یې څه پاتې دي څه وړي دي که نه هغه څه وي په دغه وخت کې د هغه څه احساسات د دې واقعیا نه خبر شو یاره جي چې کله کته راکوز شو والد صاحب مې چې دی په دې کور نظر ور واچو نو هغه ما ته دغه ووایي چې بچې هېڅ خبره نه ده دا خو سامان دی جوړې دي چې کله د خپلې کمرې ته لاړو خپل کتابونه یې ولیدو د 10 کالو د 15 کالو د 8 کالو د عمر هغه محنت و کلمې نسخې وي د هغه عمر تقریبا 80 ته نږدې شوی دی په ذهن کې بس هغه خبرې نشته چې هغه راچوتې کړي او بیا یې ولیکي نو که زما کمره تباه شوي ده سامان تللی دی کپړې تللی دي که زما فرنیچر تباه شوی دی موټرسایکل یې تباه شوي دي زما کور د اوبو ډک شوی دی زما په دغه یو څیز پروا نشته اکبر محسن صاحب خو زما د والد صاحب د عمر محنت چې دی هغه اوبه وویل رب دې استقامت تاسو له درکړي اوس خلک لګیا دی زلمي هم لګیا دي تنظیمونو والا هم لګیا دي تر دې ته مې تاسو له څوک راغلي وو دا خیر دا خبره تاسو ولاو خبره وکړئ واورېدو تاسو هېڅ خبره نشته چې ګینې ته په چا اعتراض کې یا څه خو بیا هم کلیر خبره وکړئ سر د مختلفو کسان چې دي نو زیاتر دغه یو اواز پور شوی و چې یاره بېشونی مونږ ته بلکل احساس دی دغه زمونږ وروڼه دي او چې څوک شهیدان شوي دي ظاهره خبره ده هغو حکم سیوا دی او دغه وخت داسې و د ازمیښت وخت و په کار و چې دا خلک ټول هغې ته رسېدلي هغې ته رسېدلي دا 2-3 ورځې زه بیخي خاموش وم بیا ستاسو د دې سلاردو څه ملګري رالو هغو ما ته وایي چې لکه د خدای بنده دا خو کور وران شوی دی ما ورته ویل زما کور وران شوی دی خو د خلکو خاندانونه غرق شوي دي کورونه وران شوي هغې باوجود ته دا خبره د هغې په دغې وجه باندې ما څه غږ نه دی کړی بیا ملګري رالو چې حالات یې ولیدو هغه ستاسو د مخې دی چې په کور کې څه پاتې دي بهلول صاحب خبره را لنډو څه پیغام لري هغه ځوانانو ته دا خدمتکارانو ته رضاکارانو ته بیا چې بچا باندې دا یعنې سانحه راغلې ده که نه څه پیغام په اخر کې لري ځوانانو په نوم به مې دغه یو پیغام وي چې دا د درد او د تکلیف وخت دی دا د ازمیښت وخت دی او الله دې په بنیر داسې چېرته بیا سانحه نه راولي پکار ده چې په دې وخت کې یو بل له لاس ورکړي د یو بل د زخمونو مرهم جوړ شو بیا په خصوصي توګه دکاندارانو ته مې دغه درخواست دی چې داسې چېرته ونه شي چې د 100 څیز په 200 خرڅ شي بیا هغې خلکو ته مې درخواست دی څوک چې په دې پټو کې ګرځي ځای په ځای یو څیز راټولوي بل څیز راټولوي کولر یې وړي سلینډر یې وړي نو خدای مکه که دغه سیلاب په دغې خلکو راغلی وی چې د دې به څه حال و او الله خو غفور رحیم بادشاه دی په هغې کې شک نشته والله تعالی قهار هم دی خدای مکه دغه خلک په سیلاب شهیدان کېدی شي او دغه خلک په زلزلې مړه کېدی شي کتونکو دا بهلول باچا صاحب زه دا وایم چې په دې سانحه کې په هر درېیم کور کې د بهلول باچا صاحب په شان خودداره او غیرتي انسان موجود دی راځئ چې د دې ټولو خدمت وکړو د دې ټولو خدمت پکار دی خو داسې خلک دی چې هغه سپید پوشه خلک دی چاته ویر نه کوي چاته لاس نه نیسي راځئ چې د هغوی دغه دردونه انځور کړو د هغوی خواله ورشو څوک هغه ډېر انکار کوي دغې خبرو نه خو چې په زور سره موږ د خپلې لارې کومک وکړو
موږ د دې خواله راغلو موږ هم کوشش کوو چې د خپل طرف نه د هغوی سره لږه ډېره سمرسته وکړو دا زه ځکه په دې ویډیو کې وایم یوازې انټرویوز کول هم نه دي یوازې کوریج کول هم نه دي بلکې په عملي توګه که موږ انټرویو هم وکړو کوریج هم وکړو خو هغه کس نه موږ پوښتنه وکړو چې ستا څه ته ضرورت دی ستا څه تکلیف دی اوس ته په کوم ډګر باندې ولاړې نو موږ راغلي یو دغه شان دی الله پاک موږ ټولو له توفیق راکړي چې په عملي توګه د بهلول باچا صاحب په شان خلکو سره ودرېږو او دا په چا باندې چې دا سخته ده د هغوی سره هم الریډي ولاړ یو نور هم د هغوی سره مضبوط ودرېږو بهلول باچا صاحب رب تعالی دې تعالی استقامت درکړي د خپل ورور قریب رحمان کیمرمین سره زه اقبال محسن اجازت غواړم بهلول الله پامان